بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو دې بس بل قانون دی آمنا اومنه والا قانون. د دې قانون خلاصه داسې ده دی ویا هر حمزه ساکن مظهر چې حمزه راغلی وي او ساکن وي او ښکاره وي او د هغې نه بل حمزه مخکې راغلی متحرکو، نو دا حمزه ساکنه چې کوم دی دا به موږ د هغه ماقبل حمزه د حرکت موافقو حرف سره چې کوم دی نو بدلوه. لکه دلته کې امنه راغلی دی، امنه، نو ګورئ حمزه راغلی دی ساکن دی او ښکاري مظهر دی او تر دې نه مخکې چې کوم دی بل حمزه هم راغلی دی. نو اوس دا یو حمزه چې کوم دی دی به موږ ته دې حمزه د حرکت د حرف موافقو حرف علت سره کوم دی نو څه کو بدل بکو. نو دلته کې دا آمنه کې دا دویم حمزه کوم دی دا به موږ سره بدل کو، دا موږ الف سره بدل کو، نو دا آمنه نه به آمنه جوړ شي. دا شان چې کوم دی نو اؤمنه کې حمزه راغلی دی ماقبل چې کوم دی نو حمزه بل راغلی نو هغه مضموم دی. اوس د ضمې موافق حرکت حرف چې کوم دی نو هغه څه دی؟ واو دی. نو دا ساکنې حمزه چې کوم دی دا ساکن حمزه موږ به راولګو دا به چې کوم دی نو واو سره بدل کو، نو دا اؤمنه نه به اومنه جوړ شي. دغه شان دی ایمانون، دلته کې حمزه راغلی دی ساکن دی او مظهر دی، ماقبل د هغې بل حمزه راغلی دی او هغه چې کوم دی نو مکسور دی. نو تدې حرکت موافق په دا دویم حمزه چې کوم دی نو موږ حرف علت سره بدل کو، نو دا کسرې موافق حرف چې کوم دی نو هغه څه دی؟ هغه یا دی. نو دا ساکن حمزه به موږ یا سره بدل کو، نو د ایمانون نه ایمانن چې کوم دی نو جوړ شو. دغه شانتې اسانې صیغې دي هم د دې باب نه ماشوم ته راوړو وردور یو بچې په دې قانونونه ولګوه. لکه آمنتو دا په اصل کې څو بچې آمنتو سجل دی کو دوه حمزهګان راغله ماقبل چې کوم دی نو یو ساکن دی او ماقبل مفتوح دی، نو ته دې ماقبل حمزه موافق د ساکن حمزه کوم دی نو موږ الف سره بدل کو، نه آمنتو شو. دغه شانتې آمنتو آمنتو په اصل کې څو بچې آمنتو وا سجل دی کو دلته کوم دی نو دا حمزه څو کو الف سره بدل کو، نه آمنتو ته جوړ شو. هم د دې باب نه وروړل پکار دی. دا قانون چې دی دا د ماضي په صيغو کې ډېر لګېدلی دی، نو د ماضي صيغې دې ورته راوړلو او په دې کې دې ورته قانون چې کوم دی نو څو کو ادا دې ورته ورپټ کوه.